الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. ما نه مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستل زه به اول نمبر کې دعوه او دعوی کوله. اول نمبر کې ما خپل دعوه دیو ته ورم کړله، همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینې منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي هغه به وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثینو او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ غیبه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې ردی ذکر راغله د قرآن مجید کې ذکر دی، حکم دی باقاعده او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبر ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلان کې حاجت مې پوره کړه دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې ملازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره راوړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صم قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو
جاءو راغلی وی دیوتا تفاستغفر الله بخنه غوښتلی وی د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه غوښتې وی دیو د پاره رسول ته راغلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخا به مونږ وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوونکې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد دردارلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص د صرف د دنیایي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دې نه هغه مستثنا کوي وایي دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایي صفحه نمبر 5253 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لري صحابي ورازي د دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص हो तो क्यों क्यों कि तखसीस भी न वली आपका वजूद तरबियत तमाम उम्मत के लिए ऐसा एकसा रहमत है कि पिछली उम्मतियों का आपकी खिदमत में आना और इस्तिग़फ़ार करना और कराना जब ही मुतसव्वर है कि आप कब्र में जिंदा हो और अगर अहले असर के साथ ही फजीलत महसूस थी तो आयत अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि दोनों जुमले जुदा जुदा आपके हद पर ऐसे तरह दलालत करते कि इंशाल्लाह कुरान के मानने वालों को तो गुंजाइश इनकार नहीं रहती मौलाना नानोती से हुज्जतुल इस्लाम फरमाई द कुरान द मनून को द पारा द इनकार हिस्सा अगर गुंजाइश निश्तरे دویم نمبر مولوی سے زب استدلال پیش کوم مخکی خو صرف یو قاعده تاسو مخې ته راولم دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلې ده زبې د علامه کوثری او د امام عابد سیندری مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو دا غي د لاندې ټولو د لیکلې دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش په دې باندې اتفاق د اصولیین او تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چیرې دا د دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاصو روسته برزخ سره نه دی وای دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغه څه غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لہذا دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړل استدلال پر دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحه نمبر د 517 ये आयत अगरचे खास वाक़े मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है लेकिन उसके अल्फाज से एक आम ज़ाबिता निकला है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाए और आप इसके लिए दुआई मग़फ़िरत कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएंगी और आन वसल्लम की खिदमत में हाजिरी जैसे आपकी दुनियावी हयात के ज़माने में हो सकते थे इस तरह आज बेरोज़ यकदस पर हाजिरी से हुक्म है वलदीन ज़ाबिता मालूम मशहूर के नबी खिदमत हाजिर और दुआ द मग़फ़िरत दरख्वास्त की और नबी सल्लल्लाहु मग़फ़िरत दुआ हो कि मग़फ़िरत भी अल्लाह की और नबी सलाम पर खिदमत की हाजिरी संग च दुनियावी ज़ाहिरी ژوند کې وا تک کسینه نم روزي مبارک تو ورتلل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شرک وای مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوي واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو باندې پېښ ویلو سنن جن نمبر 10 صفحه نمبر 458 में دقه पेश के ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفات صلى تفصیلی دلائل راوړي دوی ثابت شو چې بهش که حکم د دې باقی د رستر وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله سلام او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استاد د نیکي حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوم مولوی دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی احسن الفتاوا مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فسبد ان حکم الآیات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ کابیر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الایمان کې مدقه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر
1517 په دغه کې استدلال کوي. همدغه رنګ مولوي صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نه استدلال نقل کوي. صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د قایات نقل کور دین استدلال مولوي صاحب د زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دغه آیات نه د هغه زماني محدث دغه زماني مفسر ورنه استدلال کوي. همدغه رنګ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مفتي صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مدارک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولې حکم ثابت کړه. حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې ده نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه وښیې او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکرې او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه ده د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم. دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افاده ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دې لیکلي دي اول لیکلي استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلي توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلي استشفا. ګویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفا بلې توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راویسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسامو په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم و اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راویسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یوه خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړله شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وایي بزرګانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے. دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وایي بزرګانو شفاعت کی درخواست قبر کے قریب ہونی چاہیے او بیا لکھی توسل چې هغې دپاره قبر کے پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. په توسل کې بزرګانو دا ضروري نه ده چې قبر خواله به ځي هغه بعید نه هم کولی شي قریب نه هم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی. خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوه پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوه ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوه ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته. په حیات النبي کې ستا فتوه کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوه کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته اوس ځان استدلال کې
یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شہید ددی بدن سر ژوندی نه دی او بیا ورته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره به صبر دی کتاب د المسلک المنصور 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جسم عنصری سے اس طرح جو استدلال کیے دے جسم عنصری دغه په جسم عنصری نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتي صاحب باندې فتوا ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د ستاسو مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دی دغه دپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زه هم په دې ځای کې تاسو لګېدلی ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او ستا د تحقیق المتین والا هم د څه کړي دي شیخ قاسم نانوتي صاحب ته معتزلي ویلی دی د قرآن نه ورته منکر ویلی دی نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده د هغې نه بعد زه دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حملیې کې د صالبې سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د څه کې د دایمي کې چې کله ستاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقې سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر دفن شدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف به دا راشي چې ذکر د استشفاع عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د حدیث نه نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال دپاره څلور مضبوط طرق دي د دې نه انشاءالله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به مې در سره منلی او انشاءالله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا به راته ثابت نه کړي دا به یاد ساتي اوس زما د جانبه حکم واوره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویل کېږي اسناد امر الى امر آخر ایجابا او سلبا زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبي نه فی البرزخ نفي کوم نو زه د حکم سلبي قایل یم بیا که چېرته حکم اصولي وی خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم انشاءالله او هر چې د فقهاو په عبارت سره د هغې کې زه داسې ویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک دا الفاظ چې دي دا به انشاءالله زه به د علماو نه ثابت کم د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله باغی باندې چې دی تا د شیخ قاسم نانوتي صاحب قول پیش کو ما شیخ قاسم نانوتي صاحب ته تا په جسم مثالي کې معتزلي ویلی دی تا ورته چې دی هغې شهید دپاره چې کله هغې د جسم د میت قول وکړو تا ورته معتزلي د قرآن نه دوی ته منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تا ویلي جسم مثالي منل دا د معتزلو قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تا چې شیخ قاسم صاحب ته داسې داسې القابات ورکړه اوس دې څنګه استدلال نیسي او پاتې شه مفتي شفیع رحمه الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دې نه هغې مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیستی دی او په دغه ځای کې ستاسو قول دا دی چې څوک د دنیا ژوند دې نه مراد اخلي او دارنګې د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي دی د عذاب قبر نه منکر دی نو مفتي شفیع رحمه الله ستا په نسبت باندې د عذاب قبر نه منکر دی او دغه شان دا نور علما دې پیش کړل د هغې په عوض کې به درته زه نور حواله جات خیم خو زه دا ویم د قرآن حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا مسله نه ده ثابته او انشاءالله زه به ثابت کوم چې علماو دې ته شرک ویلی دی ولو انهم اذ ظلموا دا آیت چې دی وي دې آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم اذ ظلموا ته دا آیت عام دی زم بالفرض که دا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم که دغه آیت د عام واخیستو نو اوس ته وایي چې زما استاد مناظرې فیصله به خلک عوام به چې دی نو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبي په قول باندې ونه کړه یا خو به دا وې تا فیصله چې دی په الله په نبي باندې ونه کړه او فیصله د الله نبي ته ونه سپارله یا به دا وې چې دا مخکې آیت عام نه دی او یا به دا وې چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا ورپسې آیت به بیا عام منې که چېرته ورپسې آیت عام نه منې دا تالی باطل مقدم مثل د دې نه مخکې وګورئ بل دلته لفظ جاؤوک راغلی جاؤ قبرک نه دی راغلی بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي دپاره په دې آیت کې رایحه هم نشته رایحه
بوی پکې هم نشته د ثبوت دپاره. بل زه دا خبره کوم تا چې د دې نه کم استدلال وکړو، د استدلال دپاره 4 طرق دي. په 4 طرقو کې ستا کم یو د استدلال طریقه د مراده ده، په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي. بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي، دا مقدم شو، د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کم خلک چې ای نبي ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشې هغه کمره ده. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. د وحدان صاحب عادت دا وي هره مناظره کې د خپل موضوع نه په هره مناظره کې تېښته کوي، نه خو د دعوې پته لګي نه د دلیل پته لګي. د ده زموږ سره مناظره شوې وه په یاد روح باندې، هلته نسمت المؤمن په هغې کې لګیا و، حیات النبي باندې نسمت المؤمن کې لګیا و. حیات النبي ته نه راتلو، نن چې استشفا ته رالو د حیات النبي ته منډې وایي، ذبح قبر ته منډې وایي. حیات الشهدا ته چې کوم عنوان دی هغې ته راشه، هسې ګډوډو خبرو به ځان نه خلاصوي. دویم نمبر ونی صاحب د ټایم به لږ ودرېږه، جوابیدا به هم لږ راولېږه، ټایم به حساب ووایي. دویم نمبر مولوي صاحب دا ټول بحث به خلک اوري، پلانکي دا لیکلي پلانکي دا لیکلي، ده تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه یې کوو. انشاءالله ولې چې وخت راشي دغه هم درته یو ځل نه 3-4 پیرې ښودلي هم دي چې ستاسو دا ټول ګپ شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې کې خپل دلایلو ټیبونه ځي. راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی ما درکړه چې د رسول الله صم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت، اکابرین امت، علماء دیوبند ټولو په خپلو کتابونو لیکلي ده. په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهېږي ووایي زه درته وضاحت وکړم. د جواب یې دا ورکړی چې شفاع من النبي عند قبر النبي ثابت نه ده. د قرآن او حدیث د فقهای کرام حکم دې ته علماو شرک ویلی دی. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې د نبي سم قبر ته ورتلل د لرې نه خبره نه. ما مخکې واضح کړله تنقیحات او دعوه مې منقحه کړله چې لرې نږدې خبره زما اوس ته نه ده عند القبر، بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل اوس ګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د دغه خلاصه کیداني او د دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي، لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني والا هم لیکل خو عبارت دې پوره نقل نه کو. دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم ورته وکړه. دویم ما احبه السلف، اگر چې دا سلفو خوښ کړي وي یو کار سلفو خوښ کړی دغه مستحب دی، دا شامي دی، زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخلي بله پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخیر ظالمه قرآن مې پیش کړو، لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله وروسته تا ته انبار لګوم اوسو هغه به مو ګورې. دویم وایي چې نبي علیه السلام پخپله کړی، نبي علیه السلام وسلم پخپله خپل قبر ته خو نشي راتللی، البته د رسول الله صلی الله علیه حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو. بیا دې لاړو استمداد او استشفا دې کې تضاد دی. هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی، خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه خلو اصل راځو. زما ستا بحث نه په استمداد کې دی، زما ستا بحث نه د توسل کې دی، زما ستا بحث په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء عند قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی، لهذا حق صورت راواخله په هغې کې بحث کوو. ده بیا ډېر ښه جواب وکړو. وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله، وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویلی، هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی. حق جلد 175 زه پیش کولی شم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم د فضولیاتو پسې مین خلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی، تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سي د دې ځای کې مه راچوه چې کوم په استشفا په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو. اخوا دې خوا مزه بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم په دې ځای کې وایي تا ورته راځه قبر منکر ویلی. هلکه دا موضوع شسته شروع ده، قسم دی خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی. ولو انهم ظلموا باندې بیا بحث کړو لاړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله. بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي، یو عام دی بل خاص دی. دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي، بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی، د هغې نه کار مه اخله. بیا وایي جاؤک دی جا قبرک جاؤ قبرک نه دی. ای مولوي صاحب دا رسول الله صم په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت، تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې له راغلې چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی، بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې چې کتابونه پیش کړي. بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی. درېیم ما یې له سنن پیش کړو، هغې
هضم کو. اصل الفتاوی میں پیش کړ تفسیر قرطبی بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي دي نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي. دا مولوی صاحب زما سره لسم نمبر نشر الطيب زمونږ استاد ټول روحاني نکاح دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وای کله د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه سی واضح عبارت پیش کوي مولوی صاحب غب سب ملګوا د سلی کی هغه عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درست به پیش کوم ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کہ بستغفر الله الى اخری بیا وای اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں. پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے اور دا زمانہ چلے دا خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا. ما مستحب لیکلی او د شامی نه می درته پیش کړه خلاصه کې دانی نه روزه هغه مخکې عبارت د پرې خو نیمه نیمه خوري خیر الفتاوی دا د چا څنګه چې تاسو سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوی جلد صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر خوا ته راتلل دغه آیات ته استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضائل حج تبلیغی جماعت والا دا خلک بوازی الفاظ سره واوره دہلی کی صفحہ نمبر 136 دق آیات نقل کی سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے. جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا دق آیات نقل کی ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کہ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دق آیات نا شیخ الحدیث ابراہیم اللہ استدلال کی هو هغه مشرک و نعوذ بالله نه پویدلو تاسو نو نوې نوې طریقې زده کوي دغه رنګ مغنی ابن قدامه دا تحریرات حدیث خپل نکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقم دقه آیات دلان دي دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نکه خپل ځان که سند بيخي باطله ختمه خو ټیک ده که نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم که زد مکوه دا مغنی المغنی ابن قدامه د دې صفحه نمبر 213 دا جلد نمبر 5 دی دیم د آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله الى اخره بیا وي هغه کسر هغه نبی اسم قبر ته خیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله د قبر په خوا کې وکړو. دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محقق تقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په صفحه 124 باندې دغه آیات راوړي وګ شورته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والأنبياء مخکې مې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجة عن هوا دی وی څوک چې دنیا سره دې تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت د یوې قاعدې لاندې نه کوي بیت قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا و اذا دې په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان سبو او بیا وی ولا حجة هونه تقول څوک چې را مقید کوي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء تمام مذاهب حتى حنابلة على شمول الآية الوفات هغوی دا آیات عام ګڼلې ولي والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا والا مولوی صاحب زما سره تفسیر النسفی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب ایکو صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وی هغه تعبیر هغه او ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لك اواز ورته راغی الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غي مخکې د څه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو د منئ تا ته زما چیلنج دی دی آیات دلاندې یو دغه مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې هغه د لیکلي وي چې د رسول الله صلی قبر مبارک ته راتلل شفاعت درخواست کول چې ته زما لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج د زما تر مسلمان زراوت کې وغواړي. دویم نمبر زر اعظم احادیث تو وحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے صفحہ 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد الله علیه روح حتى ارد علیہ السلام زما قبر مبارک تسوک راشي سلام مگزور ته سلام جواب ورکو دا ول استاسو پنځپیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم د سپورت وای دا هغه طرف نو ورته وعلیکم السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37
ټیم ودرو چې دی خبرې کوي ښا دا هغه طرف نه ورته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم وشو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سره نشر الطیب صفحه نمبر 200 ته پرې تلخ هغه نشر الطیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا شفالی تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې راوړو مولوی صاحب دغه روایت ز په ګڼو سره خو دې سم خدل ته هغه پر एकदम صرف تنویر واوره دغه حدیث نه استدلال کې په استشفاء باندې وایوره دی वही तलखीस मजमूई रिवायत से अलावा फजीलत हयात व इकरामी मलाइके की बरज़ख में आप वसल्लम की मशागिल साबित होती है आमाल उम्मत का मुलाहजा फरमाना नमाज पढ़ना गज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना सलाम का सुनना नज़दीक से खुद और दूर से बजरिए मलाइके सलाम का जवाब देना ये तो दाइमन साबित है और ब्या वही अगाशार नकल की मैं कसम कहता हूँ कि आपके पास मज़ार शरीफ पर कोई शकिस्त हाल दुआ के लिए अर्ज़ करने को नहीं पहुँचता मगर इसकी शकिस्तगी की इस्लाह हो गई इस तरह से कि हयात बरज़खिया की सब आपने सुनकर दुआ पर मैं और कामयाब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वकला